بسم الله الرحمن الرحیم. زم ستاسو قربا نعمت سبحان پروګرام زما کلی زما پہچان کی تاسو ته هر کله ویم. نن چې کوم ملما مونږ سره موجود دی هغه د سوکانو د یو درنې کورنۍ نه تعلق ساتي. د سیاست آغاز د عوامي نېشنل پارټۍ نه کړو. نن سبا د جمعیت العلماء اسلام PK69 امیر دی. د سوکانو نائب ناظم هم پاتې شوی دی. جناب فضل امین ناظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظم صاحب مونږ ته خپل پروګرام کې هر کله وایو. الله خوشاله کړي ډېر مننه عزت منشي. ناظم صاحب دا راته وایي چې بچپن څنګه تیر کړی دی؟ ستاسو دراتلو او ستاسو ټیم ورکولو ډېره شکریه ډېره مننه. بچپن خو زما په خیال چې هغه مشران یو متل دی وایي چې د بیزو بچی او ماشوم وي په کلاري نو پوه شه چې بیمار دی. بچپن خو د هر چا بچپن داسې وي چې مطلب دا دی هغه دیوانه پن وي که نه. سړی په ځان نه وي، په سود زیان نه وي، په ښه بده نه وي. بس هغه خبره او شکر دی ښه بچپن هم تېر کړی دی او ښه شرارتیانو. ناظم صاحب تعلیم هم څومره حاصل کړی دی؟ تعلیم خو جي تر میټرکه پورې کړی دی، خو بس بیا څه داسې مسایل کورني پیدا شو چې د هغې وجې نه تعلیم نه شو کولی او بس پاتې شو رانه. بیا تقریبا داسې میټرک چې مې وکړو نو په 92 کې پولیس ته لاړم، پولیس کې برتي شوم. خو هغې نوکرۍ هم څه مزه نه راکوله راله، زما د معیار مطابق نه وه. نو هغه شی هم راله مزه رانه کړه. بس بیا مې هغه نوکري هم پرېښوه. تقریبا داسې 95 کې مې بیا پرېښوه. ناظم صاحب دا راته وایي چې سیاست سره هم څنګه شوق پیدا شو؟ سیاست خو جي بس دا خو یو قدرتي عمل و چې رالو یو الیکشن کې مونږ واړو او الیکشنو د NP او د ټولې پارټیانې مختلف پارټیانې پکې ولاړې وي. نو زموږ یو محترم هغه ته مې یو جنډه روړه چلته ولګو. هغه خدای څه څو پیرې مې ورته وویل چې روړه خو هغه څه دغه ونه کړو. بیا جنت ګل صدر صاحب چې زموږ کوم د نیشنل پارټۍ الله دې ولې جنتونه ورکړي سره د ټولو مشرانو هغه را روانو. نو هغه اواز وکړي بچې څنګه یې؟ مې خیر دی چاچا. وایي ته موږ سره څه هله ځله منډه تړله نه کوې؟ نو ما ورته مې داسې کار دی چې ولې نه کوو؟ خو تاسو هم تپوس نه کوئ او نه مطلب دی خپل بینر جنډه یا سره لېږئ چې ولګوئ وروسته به راشي. هغه به هر حال هغه جنډې راوړې او بس هغې نه هغه بچپن عمر و، هغه سیاست سره هم شوق پیدا شو. نو NP سره پلارم و وخت سره را روان و، سپیکر صاحب سره، او بس هغې سره مونږ هم را روان شو. بیا د واټ صدر پاتې شوم د NP، بیا د UC صدر پاتې شوم د NP، جنرال سیکرټري پاتې شوم د NP، ناظمي هم پکې وګټله، نایب ناظمي، جنرال کونسلر پکې پاتې شوم. هغه وخت سره را روان وو. خو بس بیا داسې اختلافات راغله د هغې په وجه باندې هغه پرېښوه او JUI ته رالم. نو اوس په JUI کې یم او د JUI د PK69 امیر یم. ناظم صاحب دا به راته ووایي چې په حیثیت نایب ناظم سوکانو تاسو د کلي دپاره څه خدمات ادا کړي دي؟ یاره جي ترقیاتي کارونه خو داسې دي چې هغه ټایم سره لکه د اوس چې څنګه فنډ راځي داسې فنډینګ نو محدود فنډ و. زمونږ په پیله کال باندې 3 लाख روپۍ راغلي وي د نایب ناظم فنډ، بیا په دویم کال هم 3 وي، بیا په څلورم کال 4 लाख روپۍ راغی او په آخري کال باندې څلورم کال چې کله و په هغې باندې 8 लाख روپۍ راغی. دا چې 15 लाख روپۍ و پکې مونږ هغه ثواب دي فنډ دي د ټاون د ناظم نه دغه کېږي نو هم پکې راوستو. خو به هر حال هغه خو څه دومره خاص خبره نه وه. خو شکر دی الحمدلله زه په یو داسې نیت باندې راوتی وم چې زما خپلې ذاتي مسلې وي او هغې کې خدای شته ډېر پازاب شوی وم، کړېدلی وم او د دې کلي د مشرانو دا کردار مې پکې کتلی او نو مې خوښ نه شو. نو ما خپله یو تمنا یو ورزو دا و چې یاره مطلب دا یې دا خلک دومره د یو حق دپاره ترساویږي او څوک ورله حق نشي ویلی. نو د هغه خاطر او په هغه جذبه باندې راووتم. نو الحمدلله تر اوسه پورې لګیا یو. دغه خپل ځان تعریف کول خو په خپله خوله باندې کمزورې غوندې کې خبره ده. خو به هر حال الحمدلله په دې ساعت د چا د روپو ته هم لاس نه دی نیولی، چا چې اوبو ته نیو ناسه. هغه دغه خبره خپل وس نه چې څومره هم کېږي او څومره خدمت مې کولی شو او څومره زما وس نه تقریبا بار مې کړی وي
اوس په مې دومره نه چې څومره خدمت زه کوم خو باوجود د هغې لکه تر اوسه پورې زه خپل دنیاوي ټک کار روزګار نه کوم چې سهار نه راپاسم د چا تاڼه د چا جرګه د چا کچرۍ د چا څه د چا څه خو مختلف قسم هم د خلکو خدمت خلک کې لګیم او الله دې خلکو له ډېر اجر ورکړي چې د هغې په دغه کې ما له ښه صله راکوي زما ښه عزت کوي او شکر دی بس وخت یې پاس کېږي او دا زما یو عهد و چې یاره که مشري وي نو چې داسې وي چې زما پلار نیکه زما خاندان زما کلی زما خپل ځان دا مطلب دا چې بېعزته نه شي که دې کې زما بېعزتي وي دې کې زما کمې وي دې کې زما مثال خبره دین نه لرې کېدل وي نو خدای دې له داسې مشري او داسې شهرت نه راکوي. ناظم صاحب وروستو الیکشن کې تاسو په ډېر کم ووټونو باندې د نائب ناظمې د سیټ نه پاتې شوئ حالانکې ستا مقابله کې ډېر تکړه پارټیانې ولاړې وې او تاسو بالکل په آزاد حیثیت ولاړ وئ او بیا هم داسې ډېر زیات ووټونه وایستل د دې راز څه دی؟ یاره جي دا راز خو زه به تاسو ته دا ووایم یو خو همدغه مین وجه ده چې لکه الحمدلله ما به چاته مې انکار نه کړی که دشمن راغی دی که دوست راغی دی او زما د وسه یو کار کېږي نو زه به ورته انکار نه کوم به وله نو یو وجه خو دا وه او بله وجه دا ده چې د هغې شاته کوم راز تاسو یادوئ نو دا د ډېرو تور سرو د ډېرو سپین سرو د ډېرو بوډاګانو د ډېرو ماشومانو دعاګانې دي دا چې زه نن څه یم دا صرف د دعا برکات دي نور ما کې څه هم نشته دی. ناظم صاحب تاسو ANP پرېښوده تاسو جمعیت العلماء اسلام ته ولې لاړئ؟ یاره جي ښایسته سوال یې وکړو زما خپل ځاني په پاټو کې د دې دوو پاټو زه قایل یم او د دوی نه متاثر یم او دا دواړه زما پاټیانې دي. نیشنل پارټي زما د خاورې پارټي ده زما د پښتنو پارټي ده او زما د دې KPK پارټي ده د هغې په وجه باندې هغې سره ما وابستګي وه او روانو مو ورسره خو جیوی چې کومه ده اهل سنت والجماعت دا زما دینی پارټي ده د پلار نیکه پارټي مې ده الان کې په ما باندې PTI پیپل مسلم لیگ لکه مختلفو پارټیانو مختلف قسمه حربې استعمال کې او خپلې وسې رابانیو کې خو لکه چې د یو سړي ضمیر نه وي د یو سړي مطلب دا یو سوچ نه وي هغه د سړی نه وي زما خپل ځاني ضمیر او سوچ چې کوم دی نو یا NP سره دی یا GUI سره دی چې دا زما ذاتي او دینی پارټي ده هغه مطلب دا دی چې زموږ د خاورې او د پښتنو پارټي ده په دې وجه مې دواړو سره لګي لاندې پارټیان ټولې په خپل خپل ځای کوي ښه وي کوي بدي وي هغې سره داسې تعلق نه ساتم خو بدر چا کې وي او هر ځای کې وي خو نورو پارټو سره مې نه لګي بغیر د دې دوه نه. ناظم صاحب دا راته وایي چې تاسو جرګې کوئ دا راته وایي چې تاسو څرنګه جرګې کوئ او په دې کې پیسې اخلئ که نه؟ نه جي الحمدلله زه جرګې کوم او تقریبا زه به دا ووایم چې یاره څه قسمه مشکلات د خلکو وي که هغه د پراپرټۍ متعلق وي که هغه د سوک سپیړې وي که هغه مثال خبره نورې څه تورې سپینې وي نو هر قسم مسایل چې د کلي راشي نو الحمدلله شکر دی قرآن شریف مې ویلی دی په معنو مې ویلی دی منیا کدري خلاصه علماء سره ناسته د هغې نه هم خبر یو الحمدلله او پولیس والا پاتې ما د الله نه چې شی ته قانون وایي نو د هغې نه هم تر څه حده پورې واقف یو چې را که نه څه کول دي او څه به کېږي او د هغې نه علاوه شکر دی زما خپل ځاني ناسته پاسته داسې دا د بچپن نه د وزې بیټک د ناستې یم او الحمدلله مشرانو سره کښېنم دې مشرانو سره چې سړی کښېني دي نه ډېر څه زده کړي نو هغه مشرانو نه هغه خبرې یا مثال خبره هغه طریقه کار چې څه وي نو هغه زده کړي دي او الحمدلله شکر دی په دې ساعت باندې چې هغه د خبره هر قسمه مسله وي نو که خپله پرې نه پوهېږو پوهېږو الله دی او علم که نه الله سره دی خو که داسې بعضې مسلې راشي چې نه پوهېږو نو شکر دی الحمدلله ښایسته ښایسته مشران هم شته هغوی سره کښېنو مشوره وکړو چې را چاچا لالا ماما دا مسله راغلې دې سره به څه کول غواړي نو که خپله نه پوهېږو هغوی نه ځان پوه کړو خو به هر حال الله پاک دې را باندې نه کوي داسې غلطه فیصله به هم نه رچا کړي او نه رچا کوو په دې چې زما په قبر کې زما پلار زما تره زما دوست زما کلیوال دا نه څومري زه به پکې څوملم او الله پاک به مانه د خپل عمل تپوس کوي نو د بل د مسلې حل کولو را سره هم سوچ او فکر وي خو د هغې نه مخکې را سره د دې خبرې سوچ او فکر وي چې یاره زه خپل آخرت او خپل عزت په دې شی کې بین علم او خراب نشي او تر کومې پورې چې تاسو د پیسو خبره وکړه نو شکر دی الحمدلله دې نه دې الله پاک ساتي
خو شکر دی الحمدلله په دې سات باندې دا د مشرانو دعاګانې دي چې هر چا لیکو د الله رضا د پاره کو او بغیر لالچ کو کاغه عزت کوي او کاغه عزت کوي خدای ایواز الله پاک را لډر خسترا کوي او شکر دې ډېر په عزت باندې ژوند پاس کیږي او الحمدلله په دې سات زل الله نه پیراځي ما ناظم سے پاخره کې به د خپل کلی ځوانانو ته څه پیغام ورکول غواړي زبجی د کلی الکانو ځوانانو زنانو نارینو ټولو ته دا پیغام ورکما الله دې زموږ ټولو شرم حیا پرده پدارې نو ساتي دا سوکنه یو ډیر تاریخي او ډیر هغه نامه ورکلې دی او د اوس نه د پخوانه دی د میاس رحمت الله علیه د وجنه د چمکنی هغه چمکواله دی چمک ته واسطاره چې ورته وي نو داغه د وجنه دا چمکو شوی دی او په دنیا کې چمکو شوی دی په علاقه کې یا په پاکستان کې نه په دنیا کې داغه د وجنه چمکو شوی دی خو به هر حال زما د کلی چې کوم روایت زما په کلی کې چې کوم پښتانو زما د کلی چې کوم هغه رواج او دستورو نن زه ډېر افسوس کوم چې هغه ټول هر څو شرمېدل برای نام پاتې شو هغه دغه خبره چې کوم روایت د سوکنو لکه د سوکنې داسې یو کلی دی چې دینه د ګیر چاپېره علاقې ته یو فیض حاصلېږي تعلیم خلکو دې ځای نه کړی دی بجلي اول دلته راغی دا ګیس اول دلته راغی دی داسې مختلف قسمه شیونه چې هغه به په کلو په دیهاتو کې نه وي خو سوکنو ته د الله په فضل باندې او د دې مشرانو په برکاتو باندې راغلي دي نو مونږ دا وایو چېرې دا سوکنه الله پاک بیا چې سوکنه کې زمون په دې معاشره کې زمون په دې کلی کې زمون په دې کشرانو کې خدای پاک یو دومره کوالټي پیدا کی او حقیقت دا دی چې هر کله په دنیا کې یو دغه راغلی دی بدلون راغلی دی مثال خبره خلکو یو جذبه روجته شوې ده نو هغه جذبه اکثر د پاره ځوانانو ینګ جنریشن روجته کړې ده زه دا د ځوانانو ته وایم که زما دا ځوانان لږ شانتي کې دی خپل غیرت ته خپل عزت ته خپل مسلمانۍ ته خپل کلی ته لغونه کې متوجي شي او لغونه ورته زه به دا وایم چې د رحمت په نظر ورته لږ وګوري نو الله پاک هغه خبره په همت کې برکت اچوي دا زمون کلی پخوانه خسته کلی دی او الله پاک به نورم خسته کی خو لکه نن سبا چې څه قسمه دا وباګانې راغلي دي لکه آی شو پوډر شو نور وغیره نشې شوې یا داسې جواریانې شوې یا نورې ګندګیانې شوې نو که لږ شانتې دا زما د کلي ینګ طبقه دې طرف ته لږ سوجو کی او د دې کلي ښه والي دپاره مطلب دا دی لږه غونې قرباني ورکړي د منشیاتو خلاف یا مثال خبر د نورو گندو عملونو گندو کارونو خلاف نو الله پاک مهربانه بادشاہ دی دا کلی به په ډېر ښه ښکاري او ډېر به پې آباد شي او زموږ مشران به پې هغه دغه خبره د هغوی به په یو ښه نوم یادېږي په ښه نوم سره به اخیستې کېږي نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل کلي په ښه طریقې سره خدمت وکړو او په ښه باندې یاد کړو موږ د جناب ناظم فضل امین صاحب ډېر ممنون او مشکور یو چې هغه د خپلې بیماری باوجود د چمکنی ټي وي سره خبرې اترې وکړي تر بل پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان